الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لا يبيع الرجل على بيع أخيه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. نبی علیہ الصلاة والسلام دا احادیثو پرنیا کی سکم مسلمانان دا اضحیه تیاری کی قربانی اخلی باید کلی واخلی. دا یو خبر دویم دا قربانی دا اخستلو په وخت کی دا پنځو خبرو سا ځان ساتل دا ډیر اهم خبری دی. مسلمانان په دې کې ډیر غفلت کی. هغو کې اوله خبره دا ده، نبی علیہ الصلاة والسلام څخه یو روایت دی، صحیح روایت. حضور فرمائی: لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. ډیر اوږد حدیث دی، په دې کې پنځه خبرې صرف په یوې حدیث کې دي، په یوه حدیث کې دي. هغه دا حدیث نبی علیہ السلام فرمائی چې یو شهري سړی د صحرا د سړي مال نور خرڅوي. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. یو شهري سړی د صحرا د سړي مال نور خرڅوي. پکې پخوا زمانې کې خلک به دوکه کوله، صحرا سړی په نرخ نو خبر. داسې دویم حضور علیه السلام فرمایي: ولا تناجشوا. تناجش مه کوئ. تناجش و دې ته وایي چې څوک مال خرڅوي، راغ باندې کم بولی رواني، دغه بولی کې مختلف خلک ولیاړي د خریداران، نو هغه یو تر بله بولی زیاته وي، لیکن یو دوه کسه د کمیشن دپاره هغه دوی دا اصل خریدار نه وي، لیکن هلته بولی زیاتوي. نو دغه بولی چې زیاتوي دی خریدار نه دی، د نور دپاره دغه مال د دغه قیمت بالایوي. نو دغه څخه نبی علیه السلام منع کړي ده، نهی یې کړي دي چې دا مه کوئ دا کار. دریم نبی علیه السلام فرمایي: ولا یبیع الرجل علی بیع اخیه. د دوو کسانو بیع روانه ده، هغه یو بل باندې شی سره خرڅوي، مابین کې ته مداخلت مه کوه. دغه څخه حضور علیه السلام منع کړی. څلورم نبی علیه السلام فرمایي: ولا یخطب علی خطبة اخیه. د دوو کسانو د دوستی ګای دی، مابین کې ته مداخلت مه کوه. دې ځای نبي علیه السلام منع کړی. دا په یو حدیث کې دې خبرو ذکر. خو مین خبره په دې کې دا ده چې نبي علیه السلام پر دې موقع باندې قرباني که چیرې د دوو کسانو معامله شروع وي، د خرید فروخت یا بله شی خرڅوي، نو ته مداخلت مه کوه. نو که د دوو کسانو د قرباني خبره شروع وي، نو ته په مابین کې مداخلت مه کوه. دا ځکه حضور علیه السلام منع کړی، دا ښه کار نه دی. دویمه خبره د قربانی په حواله باندې: فسعوا الى ذکر الله وذروا البيع. څوک د جمعې په ورځ باندې د قربانی خرید و فروخت کوي، قربانی اخلي، نو هغه د دې خبرې ډېر لحاظ وساتي چې د قربانی اخلي او دته نږدې د جمعې اذان وسي، بیا د قطن قربانی دا سودا دا د بیا نه کوي، بیا دای لکي. ځکه په دې وخت کې دا جمعې لمانځه تلل دا اهم دي، جمعې لمانځه تلل دا لازمي دي، او خرید و فروخت په دې وخت کې منع دی، حرام دی. نو دې څخه به ځان ساتي. حالانکې ته تللی دا هم یو عبادت دی، ته ځې قرباني اخلې، دا هم یو عبادت دی، لیکن دغه عبادت په دې شي باندې نه خراب کړي. دریم نبی علیه السلام فرمایي: درې کسان دا تر دي چې په ورځ د آخرت د دوی سره الله تعالی خبر نه کوي، او د دوی دپاره به دردناک عذاب وي. په هغو کې یو شمیط ظالم، سپین ږیری سړی چې هغه زناکار وي، عائل مستکبر، خار غریب متکبر، د دغه سره الله به خبره نه کوي په ورځ د قیامت. دریم سړی: جعله الله بضعه لا يشتري الا بيمينه ولا يبيع الا بيمينه. که یو شی اخلي هم قسم اخلي، که یو شی خرڅوي هم قسم اخلي، بیا قسم وایي بل کار نه. دغه سړي سره به الله تعالی په ورځ قیامت خبره نه کوي.
نو دا ډېر بد کار دی چې مسلمان بې ځایه قسمونه اخلي. د الله تعالی د شان، د الله تعالی د نامه بې احترامي، بې ادبي ده. که یو څوک پر قسم باندې څوک مجبوره کړي نو د قسم واخلي. څلورمه خبره، څوک یو مسلمان قرباني اخلي درواغ به نه وي. لعنت الله علی الکاذبین. درواغ ویل دا ډېر غټه ګناه ده. پر دغو کسانو چې څوک درواغ وي په معاملاتو کې وي که دغسې وي، پر دغو د الله لعنت وي. دا د الله فرمان دی. نو مسلمان چې قرباني اخلي دا د یو عبادت کې لګیا دی، دا هم بالواسطه یو عبادت دی. نو دغه مسلمان به له درواغو څخه ډېر ځان ساتي. ډېر خلک دی دي چې هغه کله قرباني اخلي نو یو پسه دا د تر نظر ښه راسي، نو زړه یې غواړي چې دا به نه له کوم اب یې اخلم. نو هلته په قیامت کې دی هغه ته هیلې کوي، بانې کوي، دا خلاف واقعي خبره وکړي چې دا هلته هغه سړي هم دغسې پسه راکاوه، دغسې د قرباني پسه و، هغه دونې و، هغه ارزانه و او ته دونې ګران ورکوي. حالانکې هلته هغه سره د بل چا سره خبره کړي، نو په دې حواله یو خبره چېړل سوي. نو دا چې درواغ ویل دا بلکل حرام دي. له دې څخه به ځان ساتي مسلمان. او بل د قرباني پسه څوک اخلي د دې خبرې به ډېر لحاظ ساتي. ډېر کله څوک دا د پر دغه موقع باندې دا خلک غلس ته هغه پسونه غلا کي، وزې دا غلا کي، راوړي ګنجله نو خرڅوي، هغه یې په نیم قیمت ورکوي. نو که پر چا باندې دا تره یو غل پېښ سي، د غله چې کومه قیمت دی هغه ورچاله درک ورکوي چې غل یې په کوم قیمت ورکوي. نو که پر تا پېښ سو، الله دې نه کړي، نو دې زه به ډېر احتراز کوې، ځان به ساتې. بلکل دا جایز نه دی. که د واخیستل په دې باندې قرباني نه ده صحیح، او ته په پوه سوې، په خبر سوې چې داسې دی د غلا دی پسه دی، په دغه باندې قرباني نه ده صحیح. او له دې قرباني څخه علاوه دغه پسه اخیستل، دا تر یو شی د غلا شی اخیستل، دا بلکل اجازت نشته په شریعت کې، حرام دي. دا دغو څو خبرو لحاظ ساتل خاص پر دې موقع باندې دا اهم دي. او بله خبره اهمه، باید مسلمان کله قرباني واخلي، کله چا سره ځای وي، ځای لري یا دی انتظام کولی سي، نو بهتره دی چې دی تر وخت له مخه 10-15 شپې له مخه قرباني واخلي، حفاظت یې وکړي، ښه خوراک ورکړي، وساتي. ځکه نبي علیه السلام فرمایي چې فإنه ليس من مسلم يوجه ضحيته إلى القبلة إلا كان دمها وفرسها وسوفها حسنات محضرات في ميزانه يوم القيامة. نبي علیه السلام فرمایي چې قربانیانی وکړي، وطیبوا بها انفسکم، ښه په خوشحالي وکړي. د یو مسلمان دا کېدلی نشي. حضور علیه السلام فرمایي چې دی خپله قرباني واخلي او بیا د قرباني په ورځ باندې دا قبلې ته مخکې دا قرباني پرې باسي، پښې ور وتړي، مخامخ یې کړي قبلې ته، دا یې ذبح کړي. او دا کېدلی نشي. نبي علیه السلام فرمایي مګر الله تعالی به د دې په بدله کې دا قرباني د وینې هر څاڅکي په بدله کې به الله تعالی دله حسنات، نیکیانې دا ورکړي د ده په عملنامه کې. او د دې چې کوم ګوبر دی، د قرباني چې کوم وشتان دي، دا ګرده په ورځ د آخرت به الله تعالی د ده په میزان کې دا واچي، دا بدل په نیکیانو بدل کړي. نو قرباني په طیب نفس باندې کول او تر وخت له مخه اخیستل کې څوک گنجایش لري، نو هغه له الله تعالی دومره اجر ورکوي. دا سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام. نبی اسلام فرمایي دا د ستی پلار جد امجد او هغه پیغمبر چې هغه اولو العزم او هغه پیغمبر چې هغه ته ان ابراهیم کان امه، الله تعالی امت ورته ویلی دی. امه د یو فرد نه دی، یو شخصیت نه دی، بلکې یو امت دی، یو انجمن دی.
ابراهیم علیه السلام په حق کې الله فرمایي واتخذ الله ابراهیم خلیلا، الله تعالی د خپل دوست جوړ کړی دی خلیل. د ابراهیم علیه السلام په شان کې الله فرمایي امام. وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمُ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. انسانیت لپاره الله ودته فرمایي زتا امام جوړوم. نو دغه امام، دغه عظیم هستی پیغمبر سیدنا ابراهیم علیه السلام دا د سنت دی او په دې امت کې هم الله تعالی جاری وساته او دغه د حضور علیه السلام سنت دی. قربانی دغه سنت داس پر چا باندې واجب سي خامخا به کی